أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خوږو زده کوونکو، مونږ به نن په دې سبق کې وایو چې ساکن حرف چې په یو کلمه کې یو ځای راشي نو هغه به څنګه ویلی کېږي. نو مونږ وایو د سکون مشق به یې زده کوو. خیري څه به یې زده کوو؟ د سکون مشق. د سکون مشق څه مطلب؟ یعنی ساکن حرف چې کله په یو کلمه کې یو ځای راشي نو موږ خیري هغه یې زده کوو. راځئ جی لاول دې ته سوچ وکړئ جی. حمزه را زبر ار، بیا به سره سین زبر س، ستې جوړ شو ارس. لام زبر ل، ستې جوړ شو ارسل. دا وایي جی. دال میم زبر دم، دال زبر د، ستې جوړ شو دم د. میم زبر ما، ستې جوړ شو دم دمه. یاسین زبر یس، عین ولار زبر ع، ستې جوړ شو یسعا. دغه شانتي دا ځان جوړ کړئ. یدعو، دال کې به قلقله کېږي، دا به تنبیږي ځکه چې دا قلقلې والا حرف دی. یدعو. دغه شانتي الهم، الهم الهم. اکرم، اکرم. شاباس. خوږو زده کوونکو، نن موږ پکې یو په دې ساکن حرف کې یو خبره زده کوو چې کله دا ساکن حرف نون وي، یعنی دا نون ساکن وي، په نون باندې له پاسه سکون راغلی وي، نو بیا به دلته کې یو خبره یاد ساتئ. په نون باندې سکون راغلی وي، نو کله چې په نون باندې سکون راغلی وي او یا دا دو زبر دو زیر دو پیش تنوین وي، دو زبر دو زیر او دو پیش تنوین وي، دا موږ ویلی. نو بیا به دلته کې یو خبره په ذهن کې یاد ساتئ جی. کله چې نون ساکن وي او یا دو زبر دو زیر دو پیش تنوین وي، نو بیا به د دې نون ساکن او تنوین نه وروستو 15 حرفونه دي، هغه یاد ساتئ. هغه 15 حرفونو ته حروف اخفا ویلی شي. که دغه 15 حرفونو نه یو حرف راغلی وي نو بیا به دغه نون ساکن او تنوین پټ ویلی کېږي. دا تنوین پکې ځکه وایي دا د نون ساکن په شان آواز ورکوي. لکه تاسو که دې ته سوچ وکړئ که نه، ګورئ لکه موږ چې حمزه نون زبر ان، او یا موږ چې حمزه دو زبر ان، د دواړو یو شان آواز دی، ځکه موږ تنوین د نون ساکن سره یو شان کړو. هغه کم 15 حرفونه دي چې هغه ته راشي او هغې ته د اخفا حرفونه وایي. هغه 15 حرفونه به که خیر انشاءالله تاسو ځانه یاد کړئ او دا به په قرآن شریف کې سوچ کوئ چې د نون ساکن تنوین وروسته دا راغلي، نو بیا به نون ساکن او تنوین سره چل کوو، پټو به یې په پوزه کې به یې پټو او پوزې ته به آواز بوزو. هغه 15 حرفونه دا دي چې هغې ته حروف اخفا وایي. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. خوږو زده کوونکو، کله چې د نون ساکن تنوین نه وروستو د دې 15 حرفونو نه یو حرف راغلی وي نو بیا به دغه نون ساکن او تنوین په پوزه کې پټ ویلی کېږي، یعنی کولاو به نه ویلی کېږي. لکه زه تاسو ته په دې کې لیکم، لکه حمزه نون زبر دا ان دی که نه، او چې وروسته چې موږ تا ولیکو چې تا، د دې نه څه جوړ شو انته. لکه انته بدل شو په څه سره؟ په انته سره. په څه سره؟ په انته سره، ځکه چې د دې نون ساکن نه وروسته د 15 حرفونو نه تا راغلی ده. دغه شانتي زه تاسو ته په دې کې اوس نور مثالونه ښیم. دې ته سوچ وکړئ چې دا څنګه ویلی کېږي. ګورئ جی، لکه دا یا نون زبر ین، غا پیش غو، ین غو. دا ین مونږ ولې نه وایو؟ ځکه د نون ساکن وروستو غا راغلی ده، او مونږ اوس وکتل چې غا چې په 15 حرفونو کې راغلی ده، د دې وجې نه به مونږ داسې خبره کوو چې دا نون ساکن به پټ وایو، ین به وایو، او اوس د به آواز وځو. لکه ینظو، را او پیش رو، څه جوړ شو ینظرو. نون زبر نه، څه جوړ شو ینظرون، ینظرون. اوس دا خو فا ده، نو دا خو ساکن حرف دی، دا خو ویلی کېږي، دې کې د غنې څه خبره نشي، پټولو خبره نشي. دا خو وایي یفعلون، دا وایي یعملون، دا وایي اثرن. اوس دې خوا راشئ، دلته کې وګورئ حمزه نون زبر ان، ذا را زبر ذر، انذر. دلته کې نون ساکن بیا موږ پټ وي او پوز ته یې آواز بوتلو. ولې؟ ځکه د نون ساکن وروسته ذال راغلی دی او ذال په 15 حرفونو کې راغلی دی. نو دا 15 حرفونه به په یادو یادول غواړي چې دا موږ ته یاد شي. انذرنا، انذرنا، انذرنا.
نظرنا. شاباس جی. ان شاء الله بدې سبق تاسو پوه شوي. دا 15 حرفونه یاد کړئ. دا وای یکسبون، دا وای حشرت، دا وای سطحت. شاباس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.